کریم اما بعد پښتو کې وایم دریو میاشتو کې وړو ته حفظ کلاول په دې کې څو خبرې دي چې هغه به خپل ذهن نه اول وباسي. هغه دا خبرې دي چې منګه په دریو کالو کې په څلورو کالو کې په پنځو کالو کې حفظ کړلی خپله ماضي به دلته نه راولي. یعنې که ته هغه خبرې خپل مخې ته راولي چې کم په موږ باندې تېرې شوي دي نو بیا خو هغه کار نه کېږي. بل دا چې کم استادانو موږ له سزاګانې راکړلي هغه سزاګانې به هم د خپل د ذهن نه وباسي. مثال سختې سزاګانې د حفظ استاد چې کله د حفظ پړاوی وړو ته نو د ده په ذهن کې د په خپله چې اول خوړلي دی چې بغیر د سختۍ نه حفظ نه کېږي. حالانکه هر وړوکی هر ماشوم خو ډیټ نه وي. وهل د هغه وړوکي لپاره چې هغه بالکل ډیټ شوی ډیټ په څه جوړېږي په وهلو جوړېږي. نو اول خو دا خبرې د خپل ذهن نه وکړلې چې کم طریقې سره موږ حفظ کړلی هغه خپل ذهن نه وباسي. بل دا چې دا حفظ موږ چې اوس په کم طریقې سره اوس چې کوم رواج روان دی د هغې یو مثال داسې دی چې دا سړک چې جوړوي سړک چې جوړوي نو اول داسې بلډوزر راشي او کچه نښه وباسي. د هغې نه بعد بیا د هغې سره روزي موزي لکه دغه ووایي لږې چوړه کړي هماغه کچه روړي هغه لږ پلن کړي. بیا څه وخت وروستو په هغې کې مطلب دا چې هغه کچه روډ چې دی که نه هغه لږ پوخ کړي په کچهوالي کې پوخ کړي. بیا وروستو په هغې باندې روډه واچوي بیا وروستو په هغې باندې تارکول واچوي نو روډ جوړ شي. زمونږ مثال اوس چې کوم طریقې سره حفظ روان دی موږ وایو چې اوس دا کچه به اوس په دې ساعت داسې وباسو د دې سره به بیا مطلب روډه وماچو د دې سره به پولي مولي هم ورځو. اوس لا مخې ته روډ وتلی نه دی. څومره وتلی داسې نه واخله کې 1 کیلومیټر دی. دا په دې 1 کیلومیټر کې موږ تارکول هم لګوو په دې کې موږ روډه هم لګوو په دې کې موږ پولي مولي هم کټ کوو په دې کې سره موږ هغه بیا پول چې لګوي هغه ورته هم لګوو. نو دا د اوسني کوم رواج چې روان دی د هغې مثال دا دی. کله چې حفظ په دریو میاشتو کې کوي د هغې لپاره ضروري دا ده چې ناظره اول پخوي د ماشوم لی هم برابري د قرآن د تلاوت لی برابري او د قرآن مجید تلاوت کې چې کوم ځای هغه ته کولاو کې هغه په روانۍ سره وایي. پیله شرط هغې دا دی. بیا د ماشومانو 3 قسمه ذهنونه دي. یو ماشوم داسې دی چې هغه لکه بهترین ذهن دی دغه ذکي دی. ته یو پیرې دغه ووایه آیات ووایه بیا دغه نه تپوس وکړه هغې وایي. دویم قسم هغه دی چې هغه ذهین دی خالي ذهین ترین نه دی خو ذهین دی. د هغه په مخ کې 3 پیرې تلاوت وکړه هغه بیا وایي. یو دی کون ذهن طالب علم په مخ کې 5 پیرې ووایه 6 پیرې ووایه هغه بیا وایي. یعنې د دې نه کمه درجه نشته. اوس په دې کې یو بله مسله ده. دا ذهین ترین طالب علم شو ذهین طالب شو کون ذهن شو. د دې 3 وړو طبقو کې حضور ذهني لازمي ده. حضور ذهني چې ده که نه یعنې چې د هغه ذهن بالکل حاضر وي دې خبرې ته توجه مکمله وي. که توجه مکمله نه وي که ذهین ترین طالب هم وي نو هغه 10 پیرې نه چې 20 پیرې ووایي نو بیا ورته هم نه ورځي. ذهین ترین طالب علم هغه طالب چې هغه په 1 پیرې په 2 پیرې باندې ویلو باندې د هغه په ذهن کې آیت راشي هغه طالب ته په 20 پیرو کې هم نشي قایلولی چې هغه تا ته بیا هغه سبق واوري. د هغې وجه څه ده چې اول طالب له توجه پیدا کول یعنې په توجه سره ویل. او بله خبره دا ده چې پهله مرتبه کې مرور کول دي. په دې کې سبقي او منزل نشتی صرف تیرول دي. د دې تیرول لپاره ماحول هم ضرورت دی. څه خبرې په ادارې والو باندې دي او څه خبرې په استاد باندې دي او څه خبرې د وړوکي په کور والو باندې دي. دا 3 یعنې 3 دغه دي ذمېداران دي. د ادارې والا ذمېداري د استاد ذمېداري او د کور والو ذمېداري. دا د یو طالب په باره کې دا 3 خلک چې هغه به دا ذمېداري سره کار کوي. که ادارې والا دې خبرې ته توجه نه ورکوي بیا هم کار نه کېږي. یعنې هغه قاري خو د خپل طرف نه په یو ځای کې به ناست چې د چا ادارې او هغه مطلب دې ته توجه نه ورکوي نو قاري نشي کولی.
قاری توجه دا اداره توجه ورکوي لیکن قاری توجه نه ورکوي بیا هم نه کېږي. اداره هم توجه ورکوي، قاری هم توجه ورکوي، دغه وړوکي ماشوم کور والا توجه نه ورکوي بیا هم نه کېږي. د دې یو ماشوم لپاره درې خلکو توجه لازمي ده، د کور والو، د ادارې او د قاری. بیا دا درې واړه چې راجمع شي په توجه باندې، بیا د دې ماشوم توجه راوستل دا ضروري دي. بیا به دا په داسې ماحول کې سبق وایي لکه اوس موږ خو عام دغه کې وو، دې لپاره د اے سی او د ښه ماحول انتظام کول. ظاهره خبره تعالی به دا کسان چې کوم راځي نه دا به تعالی د غټ طبقې خلک راځي چې هغه وایي چې بس زما ماشوم زر تر زره وشي. په دې کې غریبانان هم راتلی شي، لیکن د غټې طبقې ځکه وایم چې په دې کې د قاري د هر څه نه فارغه کول ډېر لازمي دي. مثال د قاري سره د معیش په حوالې سره د هغه په ذهن کې څه قسمه دغه نه وي، یعنی د دې وخت په لحاظ سره کم از کم 1.5 لاک روپۍ تنخواه د قاري پکار ده. په کومو مدرسو کې چې 10,000 روپۍ تنخواه ورکوي چې هغه 50 ورکوي نو قاري بس په هغې هم خوشحاله دی. خو که هسې سوچ وکړي د هغه معاشي فکر ته ختمول غواړي نو نن سبا دور کې چې ته 1.5 لاک روپۍ ورکړي د هغه معاشي دا درمیانه طبقې والا قاري چې لکه هغه ډېر مالدار هم نه دی او ډېر غریب هم نه دی، متوسط کلاس والا قاري چې دی هغه له دا لازمي دي. یو غریب طبقه دی چې د هغه په 10,000 باندې ګزاره کېږي نو هغه له بیا 50,000 روپۍ. یو قاری دی چې هغه های فای ګرانې والا دی نو د هغه بیا د هغه اعتبار سره سوچ پکار دی. نو دا دې اعتبار سره د قاری کیټګري هم کتل غواړي. مقصد دا چې د معاش د فکر نه خلاص شي. مین مقصد دا چې د معاش دغه نه خلاص شي. په خپل فن کې مقابل او په خپل شکل کې مقابل. یعنی ورته قاری چې ما هغه طالبان او دا یعنی دغه وضع ختم لازمي ده. بالکل بالکل صحیح خبره ده جی. بس د کوم ځای کې فتح راکولی شي. بس دا موږ رسمي گفتگو نه کوو، غیر رسمي کوو ځکه پکې د مشارکت دی. نو دې خبرې ته چې موږ ورسېږو چې دا د دریو قسم خلکو ذمهداري ده او دا درې قسم خلک چې دي دا به بیا په تعلیم باندې هم ذمهداري راولي. نو اله بیا دا یو ماحول جوړ شي وایي پہلے ہم شے کو ہم آواز کیا، ہر شے کو ہم آواز کیا جاتا ہے، پھر کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے. نو هر شی به هم آواز کوي، د هغې نه بعد به بیا ته د هغې نتیجه غواړي. نتیجه په دې صورت کې راوتی شي چې هغه ته هم آواز کوي. دا طالب چې کله دغه کوي دا سبق وایي د ده لپاره د بادامو د ده لپاره مطلب دا چې دا د کور والا ذمهداري ده چې د ده د بادامو خیال ساتي، د ده د نور د صحت خیال ساتي، د ډوډۍ د اعتبار سره خیال ساتي. او قاری له پکار ده یعنی هغه به بھائی یہ کون سا مشکل کام ہے، کتنے بچوں نے تو 1 مہینے میں بھی کر لیا. ابھی آپ 3 مہینے تو بہت بڑی بات ہے، 1 مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں 1 مہینے میں بھی لوگوں نے حفظ کیا. لیکن د دې لپاره ما اولنې شرط څه ویلې چې ناظره، لهجه، تلفظ درې وړ څیزونه لازمي دي. ناظره سبق هم په خپله جوړوي که نه تا دا ویل نو چې ناظره قاري به سبق نه ورکوي. ناظره، تجوید او لهجه دا درې وړ څیزونه به د طالب د پیل نه برابر ته چې په حفظ کې هغه حفظ کې واړه داخله نه په دې شروطو داخله. نن سبا چې په ناظرې کې او په قاعده کې کوم وخت لګي هغه جدا خبرې دغه ان شاء الله هغه جدا دغه دي چې خو لکه دا هغه واړه دي چې هغه د دې حفظ لپاره کوالیفای دي پوره دي. نو دوی به څه کوي چې استاد ته کېناسته دی به خپل نیم سبق یاد کړلی کل هر څومره سبق چې یاد کړلی استاد ته به ووایي 10 کرښې سبق یاد کړلی 10 کرښې سبق دی یاد کو دی لاړ نو د په نورو حفظ دغه کې بیا د سبقي یادوي دغه یادوي په دې کې بیا سبقي نشته خو مخې ته یادوه. نو دی چې هلته لاړ شي په دې ځای کې په دې کلاس کې به کرسۍ هم لګېدلي په دې کلاس کې به ښه د ډډې لګولو دغه هم وي صفایي سوترایي به هم وي یعنې دوی ته به هر شی مهیئ. نو دی په دې اسایش کې د ښه په قلاره دغه کولی شي. د کور والو چې کوم ذمهداریان دي په هغې کې دا دي ورځ کې دی 6 پیر هم سبق اخیستی شي 10 پیر هم سبق اخیستی شي او تر دې پورې چې هغه بیا د کوم رسم خط په اعتبار سره هغه جدا خبرې دي چې کم قرآن کې به وایي خو لکه چې دی په موبایل د سره موبایل هم وي دی په موبایل باندې د سدیس په اواز باندې اوري دی د شوریم په اواز باندې اوري دی د کم اواز باندې دی شپږ پیروانو دا خو ذهین طالب دی شپږ پیرې دا مطلب دا چې یو رکو هغې سره لیب هم برابري دغه هم برابري نو دی چې کله یادوي نو ده ته به اساني
طلبا زیات دي نو بیا خو هغه استاد نشي کولای. نه کولی شي که لس تنه طالبان لس مخوي تا د دې لس نه زیات نه بار ډیر بار 15 تا لس تنه طالبان چې نو هغې کې کیدای شي. اوس مثال دا کسان ناست تا ماته سبق وارو تا ماته لس کرښې سبق وارو نو زه خو بیا سې ناست تقریبا بوج نشته دا اورول نه ته خو تا واورو د هغې نه بعد خو ما بل څه کار نشته. لس دې واورئ 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 نه هلته به تا نور یادې کړي. او ټایمینګ دورانیه هغې ټایمینګ دورانیه دغه نشته هغه د ماشوم خپل دغه دی نه دا مدرس به د کلاس څومره ټایم چلی څومره ټایم به چلی دې د ورځې تقریبا دا په دې کې داسې واړه هم راتلی شي چې هغه سهار لږ ناوخت راځي 9 بجو راځي خو په دې کې که ټایم د شروع هغه مقرر کړي نو ښه به وي 9 نه شروع شي اته شي دا وایو چې د 9 نه شروع شي د مازدیګره پورې خو د دې قالب رابطه د طالب سره د ماښام د شپې پورې ومي. مثال دې کور ته لاړ او استاد ته وایي چې ما ته خو دومره سبق یاد شوی دی دا ورول غواړم ځکه چې دا یو ماحول دی چې هغه ماحول پیدا شو په هغه ماحول کې تا طالب ته دومره مطلب دا خو ما مختصر تاسو ته دغه وکړلی که نه په دې کې د هغه طالب سره مطلب دا چې ډېر زیات دغه هغه ته توجه ورکول غواړي چې هغه نو دا چې وشو نو په ورځ کې دې کم از کم نیمه سپاره هم یادولی شي په ورځ کې دې یو نیم پاو سبق یادولی شي نو یو نیم پاو سبق چې د ورځې یاد کو نو دې څومره حساب د دې جوړېږي 8 غنټې دوراني شو لکه 9 نه واخله تر 5 پورې او دې په هفته کې او په دې کې داسې نه ده چې قاری به بدمنې ډنډه به یې دلته کېښي اوپر نه دیکھنا بھائی سبق یاد کرنا بھی تیرے پاس یہی ټایم ہے داسې نه ده هغه ته دومره مطلب دی چې شوق او دومره دغه پیدا شي چې هغه تشویقي انداز پرې یعنی د شوق په انداز باندې دې په دې ورځ کې تقریبا یو نیم پاو سبق دا کم از کم په دې کې بعض واړه داسې چې هغه نیمه پاره هم کولی شي داسې واړه به کوم شته چې هغه پوره پاره وکړي نو مطلب په دې وخت کې به په دې دورانیه کې به د 3 میاشتو دورانیه کې دې به مطلب دا چې فلمي ډرامایي یا نور مطلب دا چې د رشته دارانو سره کور والا تګ راتګ د هغو مطلب دا چې بار نه نور واړه راتلل په دې ډېر څیزونو باندې د مور پلار چې کوم ذمېداریان وي په هغې کې دا ذمېداریان هم راځي چې هغو به ځان باندې مثال دیو د رشته دارانو دعوت لځي نو ماشوم خو ماشوم دی چې د مور پلار دعوت لرځي نور وروڼه خویندې دعوت لځي دې که به سبق کې دلته ناست خو د ذهن هلته چې هغه تللي په چوټۍ باندې ډېر اهم معلومات استاد په شان مفکر ټایپ خلک په دې ځکه پکار دي چې تاسو یې لنډ شرح کوي سوالونه پکې مثال د کور وړوکي چې نور واړه مطلب دی چې لاړه په چوټۍ باندې په واده لاړه یا په بل چا رشته دارانو کره لاړه یا سیل له لاړه نو د ده خو ذهن هلته لاړ که نه دی خو که ده څومره ووایي دې سبق نشي یادولی که لاړ چوټي وکړله داسې لاړ نو بیا به مطلب د ذهن په هغه دغه کي نو داسې ذمېداریان چې د کور والا او د ادارې والا او دغه په منځ کې دي د هغې په وجه باندې دی به انشاءالله العزیز ښه په اسانۍ سره یعنې دورانیه وکړي او په دې کې منزل او سبقي نشته دی اوس مثال چې کله دا 3 میاشتې کې دا قرآن خلاص شو نو د دې هلک په خپل ذهن کې یو دا پیدا شو زه خو حافظ شوم د په ده کې اعتماد پیدا شو ده کې په نورو امورو کې هم یو استعداد پیدا شي دی په خپل ذهن کې وایي چې زه پوره قرآن په 3 میاشتو کې یادولی شم زه خو ډېر کارونه کولی شم نو د ده استعداد نور هم جوړ شي نو ده ته چې بیا دغه کوي دې ماشوم ته چې ته وایي چې اوس ماله په دوباره باندې پاو په وایي نو بیا دې پکې 4 میاشتې ولګي بیا پکې ضرورت نشته چې ته پکې اوس بیا 3 میاشتې ولګوه لازمي بیا دې په پاو واورئ بیا دې په دوباره باندې چې دی استاد سره اورئ نو بیا دې پکې دا 3 میاشتې سختي ده دې 3 میاشتو نه بعد بیا سختي نشته دی بیا عام انداز کې چې دی د په ورځ کې پاو اورئ دې په ورځ کې بیا په دوباره باندې نیمه سپاره وایي چې د نیمې سپارې شو 3 پاو ته به شي بیا به پارې ته شي چې یو وړوکی پارې ته شي پوه شئ د قرآن یاد شو بس دغه د دې خلاصه